بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پرون ما یو خبر کته د باجوړ حواله سره چې د باجوړ د قومي اسمبلی چې کوم غړی دی مبارک زیب خان یو ینګ انرجیټیک هلک دی. هغه د باجوړ د سټوډنټس لپاره 15 بسونه په وزیر اعظم شهباز شریف منظور کړي وو، هغه باجوړ کې حواله کړه. کله چې دا خبر ما وکړه نو ما ته د مبارک زیب یو خبره را یاده شوه. د نن نه کال مخکې د مبارک زیب یو انټرویو ما کړې وه او څه لږه کنټروورشل هم وه او وایرل شوې هم ډېره زیاته وه. په هغه انټرویو کې دی لږ مبارک زیب کوم چې اوس سټیټ منسټر هم دی ما ته ووایي چې چونکې دا سیټ ما ته زما د شهید ورور ریحان زیب په بدل کې ملاو شوی دی، هغه د وینې په بدل کې ملاو شوی دی، نو دا زما دپاره ډېر زیات اهم سیټ دی، ځکه چې په دې زما د ورور وینه توی شوې ده. نو زه به کوشش دا کوم چې زه خپل باجوړ له څه وکړم. نو ما د ده نه تپوس وکړو چې یاره ستا پلانینګ کې څه دي؟ نو ده وویل چې یاره هغه وخت کې ده دا خبره کړې وه چې زه کوشش کوم چې سټوډنټس ته څه سهولت او فایده ورکړم د باجوړ سټوډنټس ته. بل د ریحان زیب په نوم د یو کالج خبره یې کړې وه او د ډیولپمنټل پروجیکټس خبره یې ما ته په هغه موقع باندې کړې وه چې دا پلانینګ دی زما، او ما وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي دی چې ستاسو ملګرتیا به کومه، خو په دې شرط چې قبایلو ته او خاص کر زموږ باجوړ ته به وایي ترقي ورکوئ. پرون چې دا بسونه راله نو زه لږ مطمئن شوم چې یاره د هلک یو خبره کړې وه، ما خو چې یوه خبره ده، خو د هلک سیریس دی او اکټیولی لګیا دی. د دې بسونو نه پس د ده بله منصوبه ده 3 ارب روپۍ باجوړ ته راوړه او د هغې تقریبا وزیر اعظم شهباز شریف سره د خبره هم کړې ده او کوشش یې دا دی چې دغه 3 ارب روپۍ د باجوړ په مختلفو سیمو کې ولګي. د دې سره سره شهید ریحان زیب کالج خبر هم د وزیر اعظم سره کړې ده او بقول د مبارک زیب چې د هغې ما ته اپروول لا کړی دی. بل یو 2 ګیټونه د دې هلک په پلانینګ کې دي چې یادګار یو 2 دروازې جوړې شي په باجوړ کې، یو د شهید ریحان زیب په نوم باندې، یو د شهید مولانا خان زیب. دې ځای کې د ده سوچ پازیټیو دی. مولانا خان زیب چونکې تعلق یې د عوامي نیشنل پارټۍ سره او د دوی سره نه خو د مبارک زیب په ذهن کې هغه د دغه علاقې مشر نو د هغه دپاره هم یو پازیټیو سوچ لري، دا هم ښه خبره ده. زه خیر دا خو موږ ټولو پښتنو ته وایو، خو دا وخت زه د باجوړ خلکو ته دا وایم چې تاسو لږ کمپیریزن وکئ. د دې هلک نه مخکې دا کوم ایم این ایس چې یا د 2013 نه چې دغلته څوک ناست دي، ایم پی ایس دي، ایم این ایس دي، د هغې پرفارمنس هم لږ وګورئ چې هغې څه کړي دي او دا هلک هم لږ وګورئ. ینګ دی، ټیک ده، هغه عمره تجربه کار به نه وي، هغه عمره خبرې به نه ورځي، هغه عمره به لوبېدلی نه وي څومره چې په کار دی. خو تاسو لږ وګورئ چې یاره د ده ارادې څه دي او دا چې څه وایي قول او فعل تضاد یې څومره دی. نو زه وایم که دا لږ د دغه باجوړ دپاره ښیي نو د قبایلو ته خاص کر د قبایلو ولسو ته بیا سپیشلي باجوړ خلکو ته زما دا درخواست دی چې تاسو که دا هلک تاسو ته ښه ښکاري او دا د علاقې له څه کوئ نو د ملګرتیا وکړئ، ځکه چې موږ پښتانه تقسیم شوي په دې کې چې دا زما دا پارټي ده او د ده دا پارټي ده. نو که زما پارټي هېڅ هم نه کوي، زما د خیر او زما د ترقۍ هېڅ هم نه کوي، خو بیا هم زه وایم چې نه دا زما پارټي ده او زنده‌باد، زه دې څه ولاړ یم، تر مرګه پورې ولاړ یم. ما دپاره هغه سړی ښه دی چې زما القې له ښیي، ما له ښیي، زموږ نوي نسل له ښیي. نو الله دې وکړي چې د سټیټ منسټر مبارک زیب کومې ارادې دي هغه عملي شي او دغه خپل علاقې له څه وکړي، خپل باجوړ له څه وکړي. دا یو وخت دی، مبارک زیب ته هم زه دا وایم چې تا له الله یو مقدر کړې ده، د دې نه فایده واخله او که فایده دې ته وانه غېسته نو بیا به په فیوچر کې ډېر زیات نقصان وکړي، ځکه چې د دې خدمت دپاره ستا ورور وینه ورکړې ده او د باجوړ د ترقۍ دپاره مولانا خان زیب او د هغې نه علاوه په زرګونو خلک شهیدان شو او دا په ټوله خیبر پښتونخوا کې روانه ده. الله دې رحم وکړي. خو زما ته ریکویسټ دا دی مبارک زیب ته وایم چې
خپل علاقې له عملي دغه شان عملي ګامونه پورته کا. دې ته مه ګوره که تا پسې څوک پراپیګنډې کوي او څوک دا وایي چې یاره مبارک زیب سپیچ نشي کولی، مبارک زیب کیمره نشي فیس کولی، مبارک زیب ډایرکټ یو نه دی، نو ته د دوی په نسبت ډېر ماشومې، ډېر وړوکې او په دې کم عمر کې غټ کارونه وکړه. خپل باجوړ له بیخي د زړه او د پازیټیو مایند سره چې الله تعالی دغه سیمه د ترقۍ په لور بوځي. چېرته جهاد وشي د الله تعالی